الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اهل اسلام زما مسلمانانو ستاسو په مخ کې ما یو آیات کریمه تلاوت کړه الله جل علا شانه دې آیات کریمه کې خپل بندګانو ته وایي ایمان والو داسو ما ته توبې وباسئ استغفار ووایئ کله چې د یو سړي نه ګناه وشي او دا په هغې باندې توبه وباسي الله جل شانه دې انسان ته هغه ګناهونه معاف کوي او کله چې یو سړی ګناه وکړي هغې باندې توبه ونه باسي د دې زړه باندې د ده یو تور ټکی راشي بیا چې بله ګناه وکړي بیا هغه تور ټکی لږ زیات شي حتی کې چې هغه زړه ټول تور شي نو دا انسان په ګناه باندې زړور شي په هره ګناه باندې چې ورځي نو زړور ورځي دا الله جل شانه د قهر او د غضب نه نه یریږي ځکه د زړه تور شي او دا په ګناه باندې زړور شي او کله چې یو انسان الله جل شانه ته توبه وباسي نو الله جل شانه په توبه باندې ډېر زیات خوشحالیږي او دومره زیات الله جل شانه خوشحالیږي د الله جل شانه سل رحمتونه دي یو کم سل رحمتونه الله جل شانه د ځان سره ایثار کړي دي چې دا به د قیامت په ورځ باندې په مسلمانانو باندې کوي یو رحمت الله جل شانه دنیا ته را لېږلی دی چې د هغه رحمت په وجه باندې انسانان خپلو منځو کې یو بل سره مینه او محبت او رشتہ داری خپلولی حتی کې چې زناور هم د خپلو بچو سره چې کومه مینه کوي دا د یو رحمت په وجه باندې غوا میخه چیلۍ په خپل بچي باندې خپه نږدي او که چې ته خپه پې کېدي چې پته ورته ولګي نو زر ترې نه خپه اوچته کړي دا هغه محبت دی د یو رحمت د الله جل شانه دغه حساب چې دا نور د ناور د بچو سره کومه مینه کوي
مرغۍ چرچڼې خاروګانې وغیره چې د دې بچو له ګوتې وړي نو هغې چغې وایي دا هغه یو رحمت دی چې د دوی په زړونو کې دومره مینه د خپلو بچو سره ده د دې یو رحمت په وجه باندې الله جل شانه دنیا کې انسانان ګناهونه ورته معاف کوي الله جل شانه ګناهونه ورته معاف کوي او د دې یو رحمت په وجه باندې انسان ته الله جل شانه د نیکو توفیق ورکوي الله انسان ته د توبې توفیق ورکوي د بندګۍ توفیق ورکوي بیا چې هغه یو کم سل رحمتونه د الله جل شانه شي نو څومره مینه او محبت وي یو واقعه کې راځي یو مسلمان د یو مجوسی د زنانه سره د مینې او د محبت کوشش کاوه لیکن هغه زنانه ورته غاړه نه ایښودله بار بار یې ورته شرطونه وویل چې کوم شرط به ورته ویو دې سړي به مانه هغه زنانه دې ته تیاره نه وه چې د دې سړي سره مینه او محبت وکړي نو یو شرط یې ورته دا وویو چې ته لاړ شه او د خپلې مور زړه دې ماله راوړه خو چې لاس کې رانه وړي سلوخي کې بیا راوړې به زه به تا سره مینه وکړم دا سړی لاړ هغه مور یې حلاله کړه سینې یې وله څیرې کړه زړه یې ترې راوویستو او په سلوخي کې ایښی دی او رامنډې وایي چې د دې مجوسي ښځې سره یې یارانه جوړه شي رامنډې وایي لارې کې تنده خو خوړ را پرېوته زړه د دې پلیټ نه لاندې پرېوته په ځمکه باندې د دې زړه نه یو اواز راغی ورته وایي بچیه خو نه شوې دا سړي ذهن کلاو شو د دې اواز سره زړه نه ورته اواز راغی چې بچیه خو نه شوې د ده دا ذهن کلاو شو چې یقینا ما خو ډېر سخت زیاتې وکړو د دې مور ما سره دومره مینه ده چې دا زړه د مور چې کوم دی دا لا اوس هم ټوپونه وایي او په دې پلیټ کې ما ایښی دی د یو کافرې مجوسۍ ښځې د یارانې دپاره به مور حلاله کړه لیکن د مور د زړه نه اوس هم ما ته د درد اواز راځي چې بچیه تا ته خو درد ونه رسېد دا هغه یو محبت ته الله جل شانه دی هغه یو رحمت دی چې دنیا ته را لېږلی دی د هغې په وجه باندې مور د بچي سره څومره مینه کوي او دای صاحب جناب رسول الله علیه السلام فرمای چې الله جل شانه د مسلمان په توبه باندې دومره خوشحالیږي یو سړی دی هغې د خوراک سامان په اس باندې تړلی دی اوبه څښاک وغیره څه چې دي دا ټولې په دې اس باندې تړلي دي په اس باندې سفر کوي او یو ځای ته ورسېد دې سړي باندې ستوماني راله ستړی د دې اس نه کوز شو او د یو بوټي د لاندې پرېوت د آرام دپاره سترګې پټې شوې چې رایګ شو اس نشته او اسمان کې وریځ راغلې ده اسمان کې کړنګا ده غرزا ده او ټیم هم تقریبا ماښام ته نږدې دی او آبادیم نشته یو دشته ده یو میاره ده په میلیونو آبادي نشته اوس دا سړی چې اسمان ته ګوري
د تندر ویره ده، د ګلۍ ویره ده، د دې د مرګ علامې موجود دي. آبادي نشته، سوری نشته، او د ده نه سورلۍ ورکه شوه، د خوراک سامان هم ختم شو. نو ده ته پته ولګېده چې بس زما مرګ راغی، زه مړ شم. نهایت یې غمجن شو. دې طرف ته چې مخ واړو، پام یې وکړو هسې شاته ولاړ دی. د ډېرې خوشحالۍ نه ده وویلې اللهم انت ربي وانا عبدك. داسې ده که نه؟ اللهم انت ربي، الله ته مې ربې، وانا عبدك، زه دې بنده یم. لیکن خولې خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه. نو ورته وایي د ډېرې خوشحالۍ نه وایي انا ربك وانت عبدي، زه ستا رب یم ته مې بنده یې. رسول الله علیه السلام وایي دا سړی خطا شه د ډېرې خوشحالۍ نه، د ډېر محبت د وجې نه خطا شو، الفاظ یې غلط ویل. لیکن الله جل شانو په دې نه خفه کېږي. دا سړی چې ډېر خوشحاله شو د خوشحالۍ د وجې نه د غلط الفاظ ویل، نو د دې سړي د خوشحالۍ نه الله جل شانه او یا چنده د مسلمان په توبه باندې خوشحالېږي چې مسلمان الله ته توبه وباسي. چې مسلمان الله ته توبه وباسي نو الله جل شانه د دې نه په اویا چنده باندې زیات خوشحالېږي. اوس توبه چې کوم ده زمونږ د پښتنو د دیو غوږونه نیولي، غوږونه ونیسي او په نصحاو مې د توبه. هلکه نصحا څه شی دی؟ نصحا څه دي چې تا غوږونه ونیول او په نصحاو د توبه وایستله؟ د نصحا توبه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمهم الله دا دوی لیکي چې د نصحاو توبه دې ته وایي چې په کومه ګناه کې مبتلا یې، صغیره ده که کبیره ده، غټه ګناه ده که وړه ګناه ده، خو چې ته په هغې کې مبتلا یې نو په دې تیر وخت به پښیمانه شي چې ما خو ډېر غلط کار کړی دی، او موجوده وخت کې به ترې نه لاس واخلې او آینده دپاره به ترې ځان وساتې. نصحاو توبه تفسیر دا دی چې الله وایي زما بندګانو ایمان والاو ما ته توبه وباسئ، خو په نصحاو توبه وباسئ. نصحا توبه معنا دا ده چې تاسې په تیر شوي وخت باندې خفه شئ او په موجوده وخت کې ته لاس واخلئ او آینده دپاره ترې ځان وساتئ. ورونو دا توبه چې کوم ده دې کې څه خبرې شرط دي. یو سړي داسې ګناه کړې ده چې د هغې ګناه اعاده کېږي، واپسي کېږي، نو د دې سړي توبه د خدای په نزد باندې اله قبلېږي چې دا هغه ګناه کار واپس کړي. او یو ګناه کار دی چې هغه نه واپس کېږي نو په هغې باندې به الله ته جاړي وي، استغفار به وایي او بار بار به الله نه بخښنه غواړي، استغفار به وایي. اوس یو سړی دی هغه مونږ نه دی کړی، یو کال یې مونږ نه دی کړی، دوه کال یې مونږ نه دی کړی، درې کال یې مونږ نه دی کړی. دا چې الله ته توبه وباسي د دې مونږ اعاده به کوي، قضا به راوړي. یو سړي باندې زکات فرض دی او د زکات نه دی ورکړی، څو کاله وشو په ده باندې زکات پاتې دی، د دې توبه به د الله په نزد باندې اله قبلېږي چې دا د زکات ورکړي. یا یو سړي د رمضان روجې نه دي نیولې، دا به د هغې اعاده کوي. حج پې فرض شوی دی، حج یې نه دی کړی، نو دا به د هغې اعاده کوي.
اله به توبه قبلېږي. اوس یو سړي داسې ګناه کړې ده چې د هغې یاده نه کېږي. شراب یې څښلي دي، زنا یې کړې ده، قتل یې کړی دی، اجرتي قاتل دی، لارې شکولي دي، ډاکې کړي دي. اوس د دې پته نه لګي چې د دا پیسې د چا نه اخیستې دي. د دې سړي دپاره بار بار استغفار دی. دا به ډېر ډېر استغفار وایي، د الله جل شانه نه به په هغې کې بخښنه غواړي. خو چې د کوم څیز اعاده کېږي نو به خامخا او لازمي کوي. مولانا روم صاحب یو واقعه نقل کړې ده. یو سړی په قوم کې، په ملک کې او په خپله علاقه کې ډېر زیات بدنام شو. دومره ګناهونه یې شروع کړو چې قوم ورپسې راپاڅېد او د دې کلي نه یې وویست او ولاړ ځنګل طرف ته. هر قسم ګناهونه، لکه موجوده وخت کې یو سړی دا د نشې سامانونه خرڅوي، چرس، پوډر، شراب وغیره، داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام هم خلاف وي، د حکومت هم خلاف وي، او قوم ته هم په هغې کې نقصان او ضرر وي. قوم را پاڅېد او دا سړی د دې خپل کلي او د علاقې نه وویست او یو ځنګل ته یې بوتو. لاړ ځنګل ته یې وشاړو، په ځنګل کې پروت دی. علامې د مرګ وله رالې، علامې د مرګ رالې. دا سړی پرېوت او دا خپله سینه داسې اوږده کړه. یا الله، زما خو نه ورور شته، نه مې پلار شته، نه مې تره شته، نه مې ماما شته، نه نسب شته، هېڅ څوک نشته. یا الله، نه مې ښي لاس ته څوک شته، نه مې ګس لاس ته څوک شته، نه مې خپو ته څوک شته، نه مې سر ته څوک. الله صرف واحد ذات ته یې. زه ستا بنده یم، ډېر زیات ګناهګار یم. خو یا الله، که زما په دې بخښنه کې ستا په خدایۍ کې نقصان راځي نو خدایه ما مه بخښه، جهنم ته به لاړ شم. یا الله، که چېرته زما په دې بخښنه کې ستا په خدایۍ کې نقصان نه راځي نو رب کریم ستا بنده یم او ډېر زیات ګناهګار یم، خو بل څوک مې د بخښنې نشته دی. تا نه عفو غواړم، الله ما معاف کړه. داسې په اخلاص باندې توبه ایستل الله ته. دا هر مسلمان دپاره پکار دی چې په جومات کې کینی او الله جل شانه ته ورونو نه په مال باندې سړی خلاصیږي، نه په دولت باندې خلاصیږي، نه په سړو باندې خلاصیږي، نه په قومیت باندې خلاصیږي، نه په حسن او جمال باندې سړی خلاصیږي. که په حسن او جمال باندې یو سړی خلاصېدلی نو ابولهب په شان ښایسته سړی بل نه و، ابه د جهنم نه بچ شوی وی. او که د مال دولت په وجه باندې سړی خلاصېدی نو ابولهب سره مال دونه زیات و چې د ټولې مکې د خلکو نه ورسره زیات و، ابه په مال خلاص شوی وی. او که په قومیت باندې سړی خلاصېدی نو د ابولهب غټ قوم و، قریش خاندان و، د رسول الله تره و، لیکن په هغې باندې هم خلاص نه شو. چې خلاصېږي نو یو سړی به په ایمان باندې خلاصېږي چې ایمان پکې وي او الله واحد لا شریک ګڼي. نو د الله ته دا توبه وویسه چې الله زه خو ډېر ګناهګار یم، خو که زما په بخښنه باندې ستا په خدایۍ کې نقصان راځي نو ما مه بخښه. خدایه که زما په بخښنه باندې ستا په خدایۍ کې نقصان نه راځي نو زه ستا نه بخښنه غواړم، ما معاف کړه. روح ترې نه لاړه، سړی وفات شو.
حضرت موسی علیہ السلام ته الله جل شانو وحی راولېږله فرشته ورته راله حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته وایي لاړ شه موسی علیہ السلام ته وایي لاړ شه ځان سره خلک بوځه په ځنګل کې زما یو دوست دی زما قریبه دوست دی هغه راوچت کړي راوړئ هغه له غسل ورکوي کفن ورکوي او ته پې جنازه وکړه حضرت موسی علیہ السلام وایي چې الله ځنګل کې به څوک دوست دي خو بهرحال ځان سره کسان بوتلو چې لاړ ځنګل کې ګوري هغه ګناهګار چې خلکو د کلي نه شړلی و د ګناه په وجه باندې هغه پروت دی نو الله جل شانو ته وایي چې الله که دا یو خدا خو دومره ګناهګار و چې موږ د کلي نه را شړلی دی او که بل ستا دوست یې ما ته یاد کا الله جل شانو حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته راولېږه چې موسی علیہ السلام دقه سړی د الله دوست دی الله جل شانو ته موسی علیہ السلام دې سړي چې څومره په اخلاص باندې توبه وویستله دا چې په دې ټول مسلمانانو باندې تسخیم شي نو د هر یو مسلمان ګناه پې معاف کیږي او کوم مسلمان چې د ده په جنازه کې شریک شو د هغه مسلمان ګناه مې معاف کړه څونه مسلمانان چې د دې په جنازه ودرېدل نو هغه مسلمانان مې ټول ورسره معاف کړه کومو کسانو چې د دوی تشهید او تکفین وکړو هغه مې ورسره وبخل د ما ته دومره په اخلاص باندې توبه ایستل یا الله څنګه توبه درته ایستلې ده الله جل شانو ورته دا توبه بیان کړه چې د ما ته داسې توبه ویسته ما ته قبوله شوله ما دغه توبې په وجه باندې معاف کو موسی علیہ السلام راوړو غسل خلکو ته امر وکړو غسل یې وله ورکړو کفن یې وله ورکړو قبر یې وله ویسته او د مسلمانانو په مقبره کې خښ کو جنازه پې وکړله الله دومره په توبه باندې خوشحالیږي د 100 کالو کافر چې د ذوالقدر په وخت کې هم توبه وباسي او ایمان راوړي الله جل شانه یې معاف کوي الله یې معاف کوي او بله واقعه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلار باندې را روان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان وو په ملونو ملونو به خلک یریدل کله چې شیګانو ظالمانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې د چړې غزار وکړو د سار مون ټیم کې صحابه راغون شو یو ځای کې طبیب وو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په اس باندې سور شو او هغه طبیب پسې لاړو چې راشه چا په عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزار کړی دی او نازک غزار دی خطرناک دی هغه حکیم او طبیب ډاکټر ورسره په اس باندې راسور شو د لارې نیمې ته چې راورسېدو ورته یې اس ودروه ولې وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو یا لکه تا ته څه پته ولګېده وی دا چیلۍ ته وګوره چې دا پردی فصل خوري چې کله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ژوندی و نو چیلو هم پردی فصل نشه خوړلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داسې عدل و او داسې انصاف یې و چې دغه چیلو هم دا پردی فصل نشه خوړلی لیکن چې د عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه روح ووته نو بیا د هر یو شیز ایره ورکه شوله نو داسې دا شت ته الله د ایمان په وجه باندې ورکړی و نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په لار را روان دی ګوري یو مسلمان د یو یهودي د کوره راووته او د شرابو بوتل یې په لاس کې دی
چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره سترګې مخامخ شوې بس سړي باندې اړه چولګېده اړه کې پټه توبه ویسته رب ته دا بعضې شیخان دي په لوسپیکر باندې چغې وایي لا اله الا الله لا بدبخته چېرته یو ګوټ کې کښېنه که نه الله خو کوڼ نه دی کښېنه پټه توبه ورته وباسه پټ ذکر وکړه بعضې ملګري زمونږ سب کې ولاړي امام سلام وګرځوي دی په زوره باندې ذکر شروع کړي وروسته چې د چا نه مونځ تللی رکات دی هغه رکات ګډوډ شي په هغې باندې الله اکبر نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د سړي سره سترګې مخامخ شوې د باندې اړه چولګېده اړه کې پټه توبه رب ته ویسته چې یا الله که دا شرم دی راله پټ که زما د پلارم توبه زه به بې شراب نه څکم توبه زما د بنو صحاو توبه زه به بې شراب نه څکم خو یا رب دا شرم مې پټ که اوس دا خو د امیر المؤمنین سره په خپله مخامخ شوم اوس به ماله څه سزا راکړي بوتل یې راواغسته او په څادر کې یې ونغوښته او ترخ کې یې ونیو عمر رضی الله تعالی عنہ په اواز وکړه دې خوا راشه سړی را روان شو ډچېږي ړچ پې ولګېده وایي دا ترخ کې دې څه دي وایي جي څادر دی وایي دې څادر کې څه دي وایي جي دا بوتل دی بوتل کې څه دي پوی دي پکې جي پوی پکې دي وایي څادر کې دې ولې ونغوښته وایي ګرم و پوی ډېرې ګرمې وې بوتل ګرم څادر کې مې ونغوښته وایي ښه ته لږ راوړه ماله چې راوړو څادر نه یې راویستو بوتل لاندې پرېوتو نو دومره ګرمې وي هغه شراب په پویو باندې الله بدل کړو توبه قبوله شوه هغه شراب الله په پویو بدل کړو او د دروغجن سړي له خو چله پرځي ته خو هغه راو مو ټول برابر کړو هغه پوی دومره ګرمې وي چې هغه بوتل یې ګرم کړی عمر رضی الله تعالی چې لاس ورړو پرېوته ګرم او مات شو دغه پوی نه داسې بړا سره اوچتېده د ګرموالي د وجې نه وایي ځاله که بوتل خو مې دله مات کړو پوی مې د خرابې شوې چې څه تاوان کېږي نو در به کړمه دله د اوس راته ال ووایه په حقیقت مې پوهېږه تا سره چې ما بوتل ویل نو دې کې شراب و ته د یو یهودي د کوره راووتې اوس په دې مې پوهېږه چې دا حالات څه دي هغه ویل امیر المؤمنین په دې بوتل کې شراب و او چې ما کله ته ویل دي نو ما پټ الله ته توبه ویسته چې الله ما ته دا ګناه معاف کړه زما د توبې زه به آینده دپاره بیا شراب نه څکم ما دغه توبه پټه ویستله ستا خواته لا نه عمر راغلی چې ما دا توبه ویستله الله جل شانو دا شراب په پویو باندې بدل کړو ورونو کله چې یو سړي الله ته توبه ویستله نو الله جل شانو پې خوشحالیږي خو چې دا سړی توبه ډت نه وي دلته جماعت کې توبه وباسي هغه چا یو دغه ویلی ده وایي د شپې الله الله کوي د ورځې وایي لا اله الا الله کوي که سال پاس دي داسې د شپې الله یادوي او د ورځې لا اله یادوي د شپې شیخې نفلونه کوي او د ورځې سانډه یې پردي فصلونه خوري دا خیال نه ساتي چې دا حرام دي دا حلال دي دا دولت د کم ځای نه راځي دا مې د کم ځای نه وګاټو او په څه طریقه مې وګاټو جناب رسول الله علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به هر یو سړی د حشر میدان کې په خپل ځای باندې ولاړي څو پورې چې د ده نه د یو څو خبرو تپوس نه شي لومبیا به الله دا تپوس کوي چې تا له مې عمر درکړی و هغه عمر د په څه کې تېر کړی و تا له مې ځواني درکړې وه هغه ځواني دې په څه کې تېره کړه تا له مې پوهه درکړې وه علم مې درکړی و الله دې پېژانده ځمکه او اسمان دې پېژانده خپل او پردی کور دې پېژانده دا پوهه مې درکړې وه تا په دې باندې څونه عمل کړی و سرونو موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو که په دې ټوله جمع کې تپوس وکړمه
چې په مانځه کې فرض څو دي؟ یو فرض چې په مونځ کې پاتې شو مونځ ختم شو، یو فرض. او که واجب د سړي نه پاتې شي، یو واجب بعینه وي، یو واجب لغیره وي. که واجب د نه پاتې شو نو سجده سهو به وکړي، خو که فرض د نه پاتې شي نو مونځ دې ونه شو. اودس کې که د نه فرض پاتې شولو، اودس دې ونه شو نو مونځ دې ونه شو. نو چې په دې ټوله جمع کې زه ویم چې په مانځه کې فرض څو دي، نو هغه سړی به ما ته وایي چې تبلیغ کې وخت لګولی، چې تبلیغ کې وخت نه یې لګولی، نو هغه سړی دا ما ته نشي ویلی چې په مانځه کې دا فرض دي. هغه سړی ما ته دا نشي ویلی چې په اوداسه کې دا فرض دي. شیخ سعدی صاحب وایي چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. سالویخ کال زندگی دی تیره شوا، وسب معشومی، وسب د معشومانو خوی کې معشوم له سنه ورځي کنه. معشوم فرض او واجب نه پیژني، د جماعت ادب نه پیژني، د مور پلار ادب نه پیژني، د عالم ادب نه پیژني، ځکه چې عقل یې کمزوری. نو ستا 40 کاله په اسلام کې تیر شوي دي، په دې 40 کالو کې تا څه زده کړي دي؟ تا ته څه پته ده کوم څه زده کړی دی؟ ما یو وخت کې د دې 5 منځونو بیان کوو چې دا الله جل شانه په نبی علیہ السلام 50 منځونه فرض کړي وو. موسی علیہ السلام ته بار بار ویل چې ورشه رب ته ووایه چې دا منځونه درته کم کي، زما په امت باندې دا امتحانات غلي وو او ټول د جهنم والا وګرځېدله. هغه 50 منځونه 5 ته راله. نو بیا ورته موسی علیہ السلام وایي چې دا 50 هم ډېر دي، ورشه چې درته کمې کړي. هغوی ماله په دې شرم راځي، زه نورو ته نشم ویلی چې یو سړی په ورځ کې او شپه کې 5 منځونه نشي کولی، نو بس جهنم دی ورځي دي پې. نو دلته یو بوډۍ را روانه وه، نور باچا سره یو ځای شو. ته ویې بچیه که دا سړی یو ځل بیا ورغلی وی، دا مولوي صاحب چې یادوي چې دا منځونه ورته کمول، که دا سړی یو ځل بیا ورغلی وی 2-3 منځونه به ورته نور هم کم کړی، موږ ته به اسانه شوي. وایي کوم سړی؟ وایي دا سړی چې یادوي. وایي دا څوک و چې دا منځونه ورته کمول؟ دونه موږ او تاسو ته پته نه لګي، د خپل پیغمبر پته نه لګېږي، د خپل کتاب پته نه لګېږي، د دین پته نه لګېږي. موږ او تاسو را جومات کې 2 رکعته مونځ وکړو او د الله جل شانو نه په دې 2 رکعتو مونځ باندې 8 واړه جنتونه غواړو. داسې ویړه جنتونه دي. آیات کریمه کې الفاظ راځي افتطمعون ایدخلوا الجنة، چې تاسو به جنت ته داخل شئ. تاسو باندې لا تر اوسه پورې هغه حالات نه دی راغلی چې کوم په تیرو خلکو راغلی و. د تیرو پیغمبرانو په امتونو چې کومه سختی راغلی وه او کوم مصیبت د دې دین په وجه پرې راغلی و، هغه تکلیف لا تاسو لیدلی نه دی. او تاسو جنت ته دعوی کوئ چې تاسو به جنت ته لاړ شئ. ورونو د الله جل شانو بندگی جناب رسول الله علیه السلام الله دنیا ته دې دپاره را لېږلی دی چې د الله بندگی مخلوق ته وښیي. دا قرآن عظیم د الله یو ضابطه ده، یو قانون دی. الله دنیا ته راولېږو خو د الله خبرې وي، په دې باندې څوک نه پوهېدل. الله جل شانو د دې د ترجمې دپاره جناب رسول الله علیه السلام راولېږو چې دا زما خبرې دې قوم ته ترجمه کا، دې قوم ته واوروه چې زه په دې څیز باندې خوشحالېږم او په دې باندې خفه کېږم، په دې خوشحالېږم او په دې باندې خفه کېږم. رونو زړه خو مې خبرې ډېرې غواړي، چونکې د مونځ ټیم دی، د دې نه اضافه وخت
ماته اجازت نه راکوي نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله دا کوم خبرې چې موږ وکړې رب کریم که موږ خطا شوي دا غیر عفو وکړه. یا الله موږ له د عمل کولو توفیق راکړه. رب کریم موږ ته داسې ایمان نصیب کا چې د ځان سره درړو الله دلته رانه ایمان مه پاتې کوه. یا الله څومره ګناهونه چې زموږ نه شوي دي ستا په دې کور کې ناست یې ربه تا ته توبه وباسو. الله مونږ معاف کا. یا الله مونږ معاف کا. الله مونږ معاف کا. رب جنت تم داخل کا خود جناب رسول الله علیه السلام په مرګرتیا هم داخل کا چې رسول الله علیه السلام مخکې روانې مونږ پسې وروسته رواني. یا الله جنت تم د رسول الله علیه السلام په مرګرتیا باندې داخل کا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.